پریشانۍ کې هم د خیر دی او په خوشحالۍ کې هم د خیر دی. عجبا لامر المؤمن، د مؤمن معامله ډېره عجیبه ده. اذا اصابته سراء فشکر فکان خیرا له، که دته خوشحالي رسي شکر وباسي دامونه غوره دی. واذا اصابته ضراء او کچرې پریشانی ورته رسي نو فصبر فکان خیرا له. د شاتنیت کې شکر تذکره او د صبر، که رات رسي شکر وباسي، که پریشانی رسي صبر کوي نو د دې په خیری کوم خیر شو او په خیر کې هم خیر شو. د دغه په هر صورت کې خیر دی. که په د پریشانی راځي هم د بګي لکه هغه لګوي زمونږ بګي څه تاوان دي، کوم ګټلې هم ګټلې او رانه نو کې شنو هم په هغه باندې صبر کولو کې با الله پاک اجر او ثواب راکړي. اوس دا خو دغه خو کافران کې یا نور خلک چې د هغې د آخرت امید نشته. یا ایها الذین، ځکه خو فقهاوی چې د مجاهد د میدان جنگ کې په دواړو صورتونو کې خیر، که غازی شنو هم خیر او که شهید شنو هم خیر. د نورو خلکو د اسلام د جهاد نه علاوه د نورو خلکو صرف په فتح کې خیر دی چې جنگ وګټي، خو په مرګ کې خیر نشته. لکه یو سړی غیر مسلم دی او دی په میدان جنگ کې د دشمن خلاف لګیا دی او مړ شو، نو په دغه خو تش نقصان شو. ځکه دلته دنیا بیله او هلته خوشتنه، هغې دپاره خو ایمان شرط دی. او یو سړی مومن دی په میدان جنگ کې د کافر خلاف جنگیږي نو دو خیر و خیر دی که ګټیو که بیلی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے د ایمان خاوندانو تاسو مدد حاصل کې په صبر سره، والصلاة خصوصا ورسره یو مونږ دی. ځکه مونږ داسې عمل دی چې دا انسان لا د ټولو نیکو ترغیب ورکوي او د ټولو نه بدو نه منع کوي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ان الله مع الصابرین. د الله پاک مدد صابرینو سره دی. د دې مایت او